بلوچستان زیارت دی ضلع زیارت د زیارت خلک د کوټي خلک او د چمن خلک د ژوب خلک چې د دې ځایه پیسې خرڅوي ځي له دغه ځایه څخه ناران کاران افغان سوات نیمروز کشمیر ګلګت بلتستان ټولې دغه علاقو نه ځي خرڅې کوي و دوی ته موږ راخلاص کوو چې هغوی د راسي زموږ ټنډه زیارت ته چې د زیارت یو ډېر ښکلی منظر دی په دې کې ثواب ډېر بالا دی د ادویاتو د دوایانو دپاره استعمالوي چې تاسو دا نظاره وګورئ چې الله تعالی څومره ښایسته پیدا کړې ده د دې دپاره چې دا افسارونه وګورئ خلک د ناران کارغان افسار نه ځي دا د قدرتي حسن الله تعالی دې علاقې نه ورکړی دی چې په دې کې یو باراني منظر دی چې په دې کې دا د غرو له سر څخه چې کوم افسارونه راټولیږي یو ډېره ښکلا پیدا کوي تاسو وګورئ چې دا غر څومره ښایسته برېښي څومره خوندور برېښي دا اوبه را روانې دي سیلاب دی خوندور منظر دی ماشاءالله ډېر ښایسته ډېر خوندور منظر دی او ډېر د خوند احساس راکوي دا چې همیشه وای بیا ډېر خوند کول چې لالا له بده مرغه وایي په محنت کې را روان دی ډېرې دا مځکې قدرتي پیسې لري ښایسته سپینې صفا اوبه لري او په دې کې قسم قسم بوټي شته چې هغه په دوایانو کې استعمالوي لکه مورۍ چمچم بوټی او رومان مطلب قسم قسم شته زیتون پکې چې په دا غره کې قدرتي انار لري او قدرتي انځر لري او دا زما یو ملګری راغلی دی پر چکر باندې دې ځای نوم دی درود ګټ چې پخوا په دې کې آبادي دې علاقه باندې نه وه دلته خلک وېرېده چې دلته جنات دي د دې وجې درود ګټ په پرېښود سنسان علاقه وه او دا زما ملګری دی شفیع الله نومېږي چې دا ټیم راغلی دی له بارانه